أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود منا فضلا، او یقینا ورکڑیو منگا حضرت داود علیہ السلام تا منا دخپل جانبنا فضلا فضیلت لرا، نبوت او بادشاہی لرا. یا جبال اوی بی معہو، اے غرونو تسبیح وائید دسرا. والطیرا، او اے مارغانو تسبیح وائید دسرا. یا مانا دا والطیرا، او مسخر کڑیو منگ دسرا مارغانو لرا. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، او نرمکڑی و منگ دد پار وسپن لرا. ان اعمل سابغات، عمل کوا یا جوڑوا سابغات ہغی مضبوط زغر لرا، کامل زغر لرا. وقدر فی السرد، او اندازہ ساتا پجوڑولو دہغی کی. وَعْمَلُوا صَالِحًا، او عمل کوئی تاسو نیک. انی بما تعملون بصیر، بے شک زو پہاغ سچ تاسوی کوئی لدن کے ما. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، او تابع کڑیوا مسخر کڑیوا منگا دا حضرت سلیمان علیہ السلام دا پارا ہوا لرا. غدوها شہر، دا سبات تگ دا سبات للبود دے ہوا. شہر پا اندازے دا میاشتے، اغا سبائی رفتار بے وہ پا اندازے دا میاشتے. ورواحها شہر، او بیگائی رفتار دا ماخام تک دا دے ہوا بو پا اندازے دا میاشتے. یعنی پا یو سحر کی بے دا میاشتی سفر کولو، پا یو ماخام کی بے دا میاشتی پا اندازہ بیا سفر کولو. وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، او بیولی و منگ دد پارا چیند تامبی، چیند ویلی شوی تامبی. وَمِنَ الْجِنِّ، او تابع کڑیو منگا د سلیمان علیہ السلام د پارا من الجن د پیریانونا د جناتنا. من هاغا یعمل بین یدیه، چی عمل بی کولو کار بی کولو مخیط ددو. بِإِذْنِ رَبِّهِ، پا حکم در رب ددو. وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ، او چاچبا نافرمانی وکڑد دی جناتنا. سوک چی بکوک شو پا عمل کے دی جناتنا. عن امرنا، دا حکم زمنگنا. نذقه من عذاب السعیر، نسکولو بمنگ پدمان دے ہغا عذاب لمبو والا. یعملون له، دوی بکار کولو دے سلیمان علیہ السلام دا پارا. ما هاغا یشاء چدد بخوخشوا. من محاریبا، داغی دنگو عمارتننا، یا داغی عبادت خانونا. یا محاریب مانا هغا آلات دا حرب، آلات دا جنگ. وتماثیلا، او تصویران مجسمے یا کٹونا. وجفان، او هغا ٹبونا هغا خانکونا. کل جواب، چوی او بدغ خانکونا دغ ٹبونا پشان د تالابونو. وقدور الراسیات،
او هغه دیګونه چې په ځای به پراته وو په ځای به ولاړ وو کلک اعملوا آل داود شکرا عمل کوي اے آل د داود علیہ السلام شکرن د شکر وقلیل من عبادی الشکور او لگ دی د بندگانو زمانہ شکر کونکی قدردانی کونکی فلما قضینا علیہ الموت پس ہر کلا چې فیصله وکړه موږ په دې سلیمان علیہ السلام حکم جاری کړلو موږ په سلیمان علیہ السلام الموت د مرگ ما دلهم علی موته نو خبر ورنکړو دی جناتو تا دی پیریانو تا علی موته د وفات کېدلو د سلیمان علیہ السلام الا دابت الارض مگر هغه چنجی د زمکی هغه وینه د زمکی تأکل من سأته چه خوڑل دی چنجی اغی امسا د سلیمان علیہ السلام لرا عصوا د سلیمان علیہ السلام لرا فلما خر پس هر کلا چرا پریوتلو سلیمان علیہ السلام تبینت الجنو نخکارشوا ظاہرشوا دی جناتو تا اللو کانو یعملون الغیبا کچرت وی دوی عالمان پا غیبو کچرت دوی پوہیدل پا غیبو ما لبثو نو وقت بنو تیر کڑے دوی فی العذاب المہین پدے عذاب سپکون کی کے یا پدے سخت کارونو کے لقد کان لسبئن یقینا دا د قوم سبا د پارا فی مسکنهم آیتن پاغ آبادی د دوی کی لوی نخد قدرت د اللہ پاغ زید اسیدو د دوی کی لوی نخد قدرت د اللہ جنتان عن یمین و شمال چودا دو باغونا خی طرف تا او چپ طرف تا یا او دو طرف تا دیر شے باغونا یعنی خی طرف تا او چپ طرف تا کلو من رزق ربکم او حکم کڑو منگ دویتا کلو چه خوری تاسو من رزق ربکم دا رزق دا رب خپلنا وشکرو لہو او شکر اباسی دا غیر رب خپل قدر کوئی دا حکم دا رب خپل بلدتن طیبتن دے دا خار پاکیزا دے دا خار دا مزو نڈک یا پاک ابو ہوا والا ورب غفور او دے رب ستاسو بخون کے فاعرضوا پس مخوالولو دوی اعراض وکڑلو دوی فارسلنا علیہم پس راولی گلو من پا دوی باندے سیل العرم زوردار سیلاب لرا یا غی سیلاب د ڈیم لرا د بند لرا وبدلناهم او من ورکللو دویتا بجنتیهم پا بدلا د باغونو د دوی کی جنتین دو نور باغونا ذواتی اکلن چیو دغ باغونا خاوند میوو خمتوین داس میوی چیوی بے خوندا بے مزی و اثلن او هغه بوټي د کیکر یا غ بوټي د غزونو و شیء من صدر قلیل او سونی د بیری قلیل لک شانته
ذالک جزیناهم دا سزا ورکړې و موږ دوی لرا بما کفرو په سبب د دې چې دوی کفر کړی وو وهل نجازی او بدل نورکو منگا سزا نورکو منگا الا الکفور مگر ناشکرتا ناقدرتا وجعلنا بینهم وبین القرى التي او گرزولیو من پمینز د دوی کې او پمینز د کلو هاغی کې بارکنا فیها چې برکت ورچولې و مونږ په هغې کې قرن ظاهرتن کلی ښکارا کلی نور ښکارا چې یو بل ته به ښکارېدل یا کلی چې متصلو د یو بل سره لګېدلي وو د یو بل سره وقدرنا فیها السیرا او اندازه کړی و مونږ پدی کی پمینز د دې کلو کې السیرا تگرا تگلرا یا آسان کړي وو مونږ پمینز د دې کلو کې تگرا تگلرا سیرو فیها ګرځي تاسو پدی کې لیالی و ایامن د شپې او د ورځې آمینین په امن سره فقالو پس اویل دوی ربنا اے زمونږ ربا باعد بین اسفارنا فاصله پیدا کړي لريواله پیدا کړي په منځ د سفرونو زمونږ کې وظلموا انفسهم او ظلم کړي وو دوی په ځانونو خپلو فجعلناهم احادیثا پس مونږ وګرځول دوی هغه قصې د عبرت مونږ وګرځول دا کلی هغه افسانې قصې د عبرت ومزقناهم كل ممزق او مونږ جدا جدا کړل دوی لرا خواره واره مکړل دوی كل ممزق په پورا جدا جدا کولو په پورا خورولو سرا ان فی ذلک لآیات بیشک پدې کې خامخان نخیدی لکل صبار شکور د هر صبر کوونکی او شکر کوونکی د بارا ولقد صدق علیہم او یقینا رشتیا امندلو په دوی باندې ابلیس ظنه ابلیس ګمان خپل لرا د گمراه کولو فتبعوه پس دوی تابعداري وکړه د دې ابلیس الا فریقا من المؤمنین مگر یوې ډلې نا چې وو دا د مؤمنانو نا وما كان له عليهم من سلطان او نو د دې شیطان د پاره د ابلیس د پاره په دوی باندې سزور الا لنعلم مگر د دې د پاره چې مونږ جدا جدا کو من هغه څوک یؤمن بالآخرت چې هغه ایمان راوړي په آخرت ممن د هغې چانا هو منها فی شک چې هغه وي د دې آخرت نه په شک کې وربک علی کل شیء حفیظ او دې رب ستا په هر سیز باندې نگهبان یا په هر سیز باندې عالم پوها